وای که زما د شخصیت حدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی. څومره چې هم د کنګ بابر اعظم پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي. بیګاني میچ کې کنګ بابر اعظم سینچري ووهله ملګرو او موږ ترې نه یو خبر. پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم او د کنګ بابر اعظم انټرویو در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم چې هغه کومې خبرې کړي دي ملګرو نو هغه د اورېدو دي. بیګا چې کوم میچ شوی ملګرو تاسو به کتلی وي نیوزیلینډ ته پاکستان یو ډېر غټ شکست ورکو او د T20 چې کوم سیریز دی نو د هغې بیګا آغاز شوی دی. نن ملګرو په هغې کې بل میچ دی. بل میچ هم په هغه پیچ باندې قذافي سټیډیم لاهور کې دی هم په هغه ټایم باندې په 9 بجې باندې به دغه میچ شروع کیږي. خو بیګا چې کوم میچ وشو ملګرو نو پاکستان تماشایانو ټولې دنیا ته وښوده چې موږ امن پسند یو، موږ مینه محبت والا خلک یو او د کرکټ سره ډېره زیاته مینه کوو. بیا همدغه تماشایان ملګرو د دې کرکټ او د سټیډیم ښکلا وي. نو بیګا چې کوم تماشایان راغلي وو ملګرو نو هغې ټولې دنیا ته یو بهترین پیغام ورکو. خو بیا په دغه تماشایانو کې څه کسان وو چې هغې دنیا ته او کین ویلیمسن ته یو عجیبه پیغام ورکو. د هغه تصویر یې راغوړی او په هغې باندې لیکل کړي ملګرو چې ګیټ ویل سون کین ویلیمسن. دا څه دي ملګرو دغه لیکل دا دي ملګرو چې صحتیابۍ دپاره د هغه له دعاګانې غوښتې دي او دا یې ورله دعا کړې ده چې ډېر زر به انشاءالله العزیز ته واپس کرکټ ته راشي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې کین ویلیمسن ملګرو په انډیا کې IPL شروع دی نو د پاکستان دې دورې له ترجیح ورنکړه او هغې پیسو له او د انډیا IPL له توجه ورکړه. نو څه چلو شو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د پاکستان د دغې عوامو د زړه ازار ملګرو په هغه پسې ورپسې شو او په IPL په اولني میچ کې د هغه د خپې هډوکې په داسې طریقې سره مات شو ملګرو چې کوم را روان ورلډ کپ دی نو ویلی کېږي دا چې د کین ویلیمسن په هغې کې هم شرکت مشکوک دی. چیرې مشکله ده چې په ورلډ کپ کې هم ولوبیږي او د کین ویلیمسن تاسو ته پته ده ملګرو چې دا کوم ورلډ کپ دی نو دا غالبا چې اخیری دی ځکه چې بل ورلډ کپ راځي نو بیا به د کین ویلیمسن هغه ریټایرمنټ شوی وي. ملګرو راځو د کنګ بابر اعظم سینچرۍ طرف ته. ډېرو ملګرو ته به معلومات وي او ډېرو ته به نه وي. که چاته معلومات نه وي ملګرو نو بیګا چې کوم میچ شوی دی د نیوزیلینډ او د پاکستان نو د کنګ بابر اعظم دا 100واں میچ و. پوره 100 میچونه په T20 کې کنګ بابر اعظم د پاکستان له طرفه پوره کړل. ډېر زیات خوشحاله و ملګرو. انټرویو د سره هم شریک کومه خو کنګ بابر اعظم یو خبره ډېره زیاته زما خوښه شوه چې کنګ بابر اعظم وویله چې زه ډېر زیات خوشحال یم. خوشحالي ولې ده چې یو ورځ داسې هم و ملګرو چې هغه ویل هم په دې قذافي سټیډیم لاهور کې ما خپل اولنی چې کوم ټریننګ سیشن ورځ وه نو هغه ما دلته تېره کړې وه او ایز ا بالر ولنی ما په دې پیچ باندې بال ایشتی و. د بالینګ ټریننګ ما په دې پیچ باندې کړی و. خو 100 میچونه برابر شو نو ډېر زیات خوشحاله او د سایم ایوب حوالې سره دا خبره راوړه مخې ته چې دا ډېر بهترین ټیلنټ پاکستان ته میلاو شو. په دې کې هیڅ شک نشته ملګرو چې انشاءالله العزیز څنګه چې کنګ بابر اعظم هغه د ټولې دنیا باندې د پاکستان نوم روښانه کړی دی نو سایم ایوب کې هغه ټیلنټ واضح دی چې ډېر زر به انشاءالله العزیز سایم ایوب د خپل بیټنګ په ذریعه باندې د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې روښانه کړي. نو راځئ د کنګ بابر اعظم انټرویو واورئ خو ګوره ویډیو به شیر کوئ او ښکلې کمنټس د پاکستان دپاره او د کنګ بابر اعظم او د خپل پاکستان ټیم دپاره به ښکلې کمنټس موږ سره لازمي شریک کوئ. چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده آباد. پاکستان کرکټ ټیم زنده آباد. تل دې وي آباد دی وي زمونږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي. دلوي الله پامان. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل الحمدللہ आज मेरा 100वां T20 था. एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आज भी वो जर्नी याद है कि मैं यहाँ से एज अ बॉल पिकर और पाकिस्तान का कैंप लगा रहा था तो मैं यहाँ पे बॉलिंग करने आया. तो आज अल्लाह का शुक्र है कि 100 T20 खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे ख्याल से टीम एफर्ट थी. अर्ली ऑन हमारी 2 विकेटें गिर गई. उसके बाद जो सैम और फ़खर ने इनिंग्स को बिल्ड किया किसी टाइम पे ये नहीं लगा कि हम पे प्रेशर था. लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे सैम अयूब का मेरे ख्याल से जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना कम है. जिस तरह वो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अवेल कर रहा है और डोमिनेट कर रहा है. तो विश हिम गुड लक फ्यूचर के लिए और ऐसे ही खेलता रहे. और बिल्कुल जिस तरह हमारे एंड वाले ओवर में भी मिडिल ऑर्डर ने जो फिनिश किया क्योंकि अर्ली ऑन